جی مونږ د حاجي سید رحمان ډېر شکریه ادا کوو چې زموږ په خوله باندې مونږ طالب صاحب ته ټلیفون وکړو هغه دوی ته وینا وکړه چې دې کسانو ته راشنه ورکړه دوی ضرورت دی نو الله دې دوی خوشحاله کړي چې الله دې دوی ته عزت ورکړي دومره غټ کار یې وکړو چې معمولي شی هم بنګلدېش ورته ملاوي دوی ته خوشحاله الله دې دوی خوشحاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټول نه مخکې خو زه د حاجي سید رحمان صاحب بار بار شکرې ودې باندې ادا کوم چې دا څلورم پنځم ځل دی چې لکه موږ راځو او موږ ته چېرته کې څوک وینا وکړي نو موږ ته پته ورکړي چې وروره زموږ په دې باندې مشکلات دي مسایل دي ورته تکالیف دي ورته نو موږ وایو چې موږ د خپل ورونو سره په تکلیفاتو کې په مشکلاتو کې پرې سخت وخت ورسره ودرېږو نو په دې باندې زموږ نه الله تعالی به زموږ رضا شي پرې نو سید رحمان صاحب رضی الله تعالی نور اجر عمر کی چې د متنه مخکې خپل تنظیم هغه مشران ته ونګانې کوي چې زما په قامه داسې مشکلات تکلیفات راغلي دي او وختن په وختن باندې متوجه دي د هغه سامان راځي او هغه کسان له ورکې چې کوم کسان متره متاثر شوي دي نو زه یو پرې بیا د خپل طرفه د خپل عمل کوم ترونه د بنگلاديش ورونو د طرفه د سید رحمان صاحب شکریه بار بار ادا کوم خاص کر د دې تنظیم د مشرانو مرکزي کمیټې له موږ شکریه ادا کوم چې هغه وختن په وختن دومره سوال راغلي دي چې غبرات ته کالام ته وترول ته مانکیال ته پښمال ته ازرای ته ګورنۍ بالاکوټ دې څه په ټکونو باندې سامان تللی نو دا یو تنظیمونه دی لګلې او دا سید رحمان صاحب په لاس باندې ماته چې دغه ضرورت رسېدل نو الله دې د اجر ورکړي او الله تعالی دې بچي نیک عمله دیندار نیک عمله صالحه مرغل وکړي او الله تعالی دې په منځ کې اتفاق اتحاد پیدا کړي او الله تعالی دې زموږ د مشکلات او مسایل ختم کړي